اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پروردگار دنیا و آخرت هم خیسته کې، مشکلات هم حل کې، شریعه جات ضروریات هم سرته ورسې، مرضونو آفتونو مصیبتونو غمونو محفوظ کې، د رحم او د کرم معامله راسره وکړي. الہ العالمین د حرمینو حفاظت وکړي، د مظلوم مسلمانانو بېکسه بېوسه فلسطینیانو امداد او تعاون وکړي. په اسلامي دنیا کې دا کومه ګډوډ روان دی، پروردګاره د دغې مسلمانانو امداد او تعاون وکړي. د یهودو هنودو د هغوی د مرګټو پټو ښارو ټول نیس نابود کړي. الہ العالمین زموږ د دې وطن حفاظت وکړي. پروردګاره د دې وطن مسایل او پریشانیانې ختمې کړي. امن و امان د دې وطن څوک بربادول غواړي، پروردګار هغه برباد کړي. د دې وطن دشمنات په هر جامه هر شکل کې دي، ښکاره پټ دي، بهر دننه دي، یا الله نیس و نابود کړي. پروردګاره موږ ته یو وطن دوست، اسلام دوست، یو عادل، د الله نه یېرېدونکی، په دې خاوره او په دې ځمکه باندې او په دې عوامو باندې خفه کېدونکی نیک صالح بنده بادشاه راله راکړي. الہ العالمین زموږ استادان وبخي، زموږ شیخان وبخي، زموږ مور و پلار وبخي، زموږ رشته داران وبخي، زموږ سره متعلقین چې څومره دوستان او ملګري دي هغه ټول وبخي. الہ العالمین ډېرو خلقو درخواستونه کړي دي، بیماران دي، پروردګاره بیماري ته راولې، بیماري ته لرې کړې. الہ العالمین شفای کامله عاجله زموږ له ټولو نصیب کړي. روحاني بیماران دي او که جسماني بیماران دي، ربه شفای کامله عاجله نصیب کړي. څومره قرضدار دي قرضو نجات نصیب کړي. د چا څه شرعي حاجات ضروریات دي، پروردګاره چاته یې نشي بیانولی. الہ العالمین هغه شرعي حاجات ضروریات زموږ د ټولو پوره کړي. الہ العالمین څوک بې اولاده دي، نیکان صالحان اولاد ول ورکړي. نارینه اولاد یې نشته دی، نارینه اولاد ول ورکړي. اولاد یې شته دی، نیکان صالحان یې لوی کړي. پروردګاره حقیقي مجاهدین کامیاب کړي، حقیقي داعیان کامیاب کړي. د اقامت دین دپاره څوک کار کوي، په هره جامه هر شکل کې کامیاب او کامران کړي. الہ العالمین زموږ د مدارسو د مساجدو ته مو حافظ و ناصر شي. یا الله زموږ د مدارسو مسایل او پریشانیانې ختمې کړي. پروردګاره زموږ دا مدرسه کامیابه کړي. د دې مدرسې څه مسلې او پریشاني وي، مالی وي، روحاني وي، پروردګاره هغه رکاوټونه ختم کړي. د دې سره څوک امداد کوي، تعاون کوي، پروردګاره دې چلوونکي په هر شکل کې چې دي، الہ العالمین د انتظام په شکل کې دي، معتمیم صاحب دی، ناظم صاحب دی، مدرسین دي، طالبان دي، معاونین دي، پروردګاره د هغوی په علم عمر مالونو دولتونو کې الہ العالمین برکت واچي، وسایل او پریشانیانې ختمې کړي. یا الله دې طالبانو ته علم نافع ورکړي. پروردګاره مو په قرآن او حدیث باندې پوهه کړي. د قرآن او د حدیث مطابق هم عقیده او نظریه جوړه کړي. د قرآن او د حدیث مطابق هم عمل جوړ کړي. پروردګاره د سپکو بې عزته بیمارو نه بچ کړي، د سپکې بې عزته زندګۍ نه بچ کړي، د عزت زندګي هم نصیب کړي، د عزت مرګ هم نصیب کړي، د قبر د عذاب او جهنم د عذاب نه بچ کړي. پروردګاره چا په کورونو کې مسالې وي، پریشانیانې وي، اختلافات وي، پروردګاره زموږ د کورونو دغه مسلې، دغه پریشانیانې، دغه اختلافات، دغه د شرک او د کفر او د بدعاتو رسوماتو د رسمونو رواجونو تورې تیارې دا وباسي. یا الله زموږ په کورونو کې، زموږ په ماحول کې د دین رڼاګانې راولي، د قرآن او د سنت رڼاګانې راولي، د نیکو اطمینان او سکون راولي، د ګناهونو دا نفرتونه او دا تیارې زموږ د وجود نه وباسي. پروردګاره ته موږ معاف کړي. الہ العالمین زموږ دا قرآن دا درس چې ویلی شوی دی، دې کې څه کمی زیاتې شوي، پروردګاره موږ په دې کې معاف کړي. د دې برکات او د دې خیر موږ ټولو ته، زموږ استادانو، شیخانو ته، زموږ مور و پلار او رشته دارانو ته ورسي. څوک بیماران دي شفای کامله عاجلې نصیب کړي، قرضدار دي قرضو نجات نصیب کړي. الہ العالمین څه پریشانیانې مسلې دي کورونو کې، اندروني بیروني، پروردګاره هغه ټولې ختمې کړي. زموږ سوچونه فکرونه برابر کړي، روحاني جسماني لحاظ سره شفا راکړي، د سپکو بې عزته بیمارو نه بچ کړي، د سپکې بې عزته زندګۍ نه بچ کړي، د عزت زندګي او د عزت مرګ هم نصیب کړي. د دنیا نه د عقیدې د توحید سره رخصت کړي. پروردګاره د حرمینو حفاظت وکړي، د هغې مظلوم فلسطینیانو امداد او تعاون وکړي. په عالم دنیا کې چې کومه حل روان دی، پروردګاره دا حل کړي. یهود او عیسیان هم نوا د هغوی پټ ښکاره ټول نیس او نابود کړي. مسلمانان غالب کړي. دې وطن باندې رحم وکړي. د دې وطن دا مسایل او پریشانیانې او قرضونه ختم کړي. امن و امان راولي. یو وطن دوست، اسلام دوست، عادل بادشاه، د الله نه یېرېدونکی، په دې وطن خاوره په عوامو خفه کېدونکی بادشاه راکړي. پروردګاره ته موږ معاف کړي. زموږ رشته داران او زموږ دوستان او زموږ مور و پلار څوک پاتې شوي دي، شیخان ټول معاف کړي. اللهم اغفر لحینا میتنا اللهم ربنا
الہ العالمین ډېر ګناهګار یو، ډېر عاجز یو. ربه رمضان دی، عظیم میاشت ده، عظیم قرآن ستا کلام ستا صفت ستا دا قانون مونږ بیان کو پروردګاره. په دې کې څه کمی زیاتې زمونږ راغلی هغه مونږ ته معاف کې. دې اورېدونکو څه کوتاهي کړي پروردګاره دویم معاف کې. الہ العالمین کمزوري مونږ معاف کې. قبر د عذاب جهنم د عذاب نه بچ کې. جنت فردوس هم نصیب کې. د رحم او د کرم معامله را سره وکړي. د فتنو د فساداتو په دې دور کې زموږ د عقایدو، زموږ د اعمالو، زموږ د کورونو، زموږ د کشرانو مشرانو، د نارینو د زنانو ته محافظ و ناصر شي. پروردګاره زموږ عقیدې برابر کړي، زموږ اعمال برابر کړي، زموږ روحانیت برابر کړي، زموږ ظاهر او باطن برابر کړي. پروردګاره ته مونږ سره رحم کرم معامله وکړي. الہ العالمین د رحم او د کرم معامله ورکړي. ته ارحم الراحمین پروردګاره، رحم تا غالب دی. پروردګاره زموږ ګناهونو ته مه ګورې، په موږ باندې رحم وکړي. زموږ ګناهونه موږ ته ټول معاف کړي. پروردګاره موږ له عافیت راکړي. الہ العالمین موږ له عافیت په عقیده کې راکړي، په عمل کې راکړي، په جسمونو کې راکړي، په روحانیت کې راکړي. یا الله ته موږ معاف کړي. پروردګاره ته موږ معاف کړي. انت ربي لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم اني اسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره. اللهم اني اسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.